بسم الله الرحمن الرحیم. یوې فقهي مسئلې طرف ته اشاره کوم، ډیره ضروری ده. وضو حوالې سره وضو موسه درې قسم ته ده. یو واجب وضو ده، یو مستحب وضو ده، یو حرام وضو هم شته. واجب وضو دا دی چې کله المنځه ټیم وي، اذان شوی وي، وضو ته کوي، ته په واجب نیت سره وضو کوي. یو ذهن کې ورته ونیسه، یو نوي ذهن کې کم از کم ته کله نیت کوي وایي چې وضو د کوم واجب قربتن لله. یو قرآن باندې لاس ټچ کوي، دلته هم واجب وضو ده. دویم وضو مستحب ده. مستحب وضو دا ده چې اذان نه دی شوی، المنځه ټیم نه دی، تو نه وضو واجب نه دی، او دا وضو که ته کوي ته به مستحب نیت سره کوي. مثلا 10 بجې 11 بجې 12 بجې ماسې اذان نه دی شوی، ته وضو کوي، ته وایي چې وضو د کوم قربتن لله. دریم وضو موسه حرام شته دی. کله ته غسل جنوبات وکړلو، غسل جنوبات نه بعد وضو نشته. غسل جنوبات ځان ته سام وضو هم لري. غسل جنوبات نه بعد ته وضو نشي کوي، کولو دا وضو ټیک نه دی، حرام دی دا وضو. نو لذا دې ته مونږ تاسو په کار د توجه وي، نیت درست کو په کار دی. کله څه المنځه ټیم دی، اذان شوی دی، وضو به بیا واجب نیت سره کوي. کله څه المنځه ټیم نه دی او المنځه ټیم نه هټ کر وضو کوي، بیا به ته مستحب نیت سره کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.